بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو د جنازې ته وګورئ چې کله مونږه مسلمانان د خپل اقدار نه لري شو، کله مونږه د خپل پښتون نه لري شو، کله مونږ د خپل خاندان نه لري شو، او کله مونږ د خپل هغه رشتہ دارانو نه لري شو څوک چې مونږ ته سمه خبره کوي. نو بیا زمونږ که 1.3 میلیون او که 1.5 میلیون فالوورز وي، نو هغه دا وي چې بیا جنازې کې زمونږ دغه حالي بل طرف ته هغه ګفټران چې کوم به ټوله شپه خپلې پیسې راویشتې او خپل په پیسو په بنیاد باندې به خپل ځان نږدې کولو. نن په جنازه کې یو ګفټر نشته، نن په جنازه کې یو ټیک ټاکر موجود نشته. هغه ټیک ټاکر چې څوک براتلو په دې ګروپ کې به ودرېدو او دا به ټپول چې مونږ تا سره یو ته غلط کار کوو او مونږ تا سره ولاړ یو. دا زمونږ د ټولو دپاره د یو عبرت نښه ده، یو عبرت نشان دی چې ټیک ټاک، فیسبوک، یوټیوب دا څومره پلیټ فارم چې دي په دې باندې که ستاسو فالوورز وي چې تر څو پورې تاسو جمدي دا ستاسو ارد ګرد دي او هم د مفادو دپاره. او په کوم وخت چې ستاسو ساه وځي او تاسو مفاد شئ، تاسو د دنیا نه لاړ شئ، نو بیا څوک ستاسو دپاره اواز هم نه اوچتوي، ستاسو دپاره څوک خبره هم نه کوي. دا د دې دنیا یو رواج دی. بېګا ما کتل هغه ټیک ټاکران څوک چې به دې سره په لایفونو کې ناست وو او دې سره به خنداګانې کولې، ګیمونه به یې کول. د یو په مخ باندې ما افسوس ونه لیدو. ډېر افسوس راته شو چې د هغې خلکو دپاره د خپل خاندان، خپل روایات هر څه قربانول. نن هغه خلک د دې نوم اخیستل نه غواړي. دا زموږ ټولو دپاره یو سبق دی. الله پاک دې دا وبخي، الله د دې ته را روان ژوند اسان کړي، الله د دې فیملی ته صبر ورکړي، ځکه چې موږ ټول به مرو. الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم جی. دا دنیا دومره بې وفا دنیا ده چې دا لاندې تاسو ته د جنازې دا تصویر زه صرف د عبرت دپاره ښیم. وایي که نه، وایي جنازې بیا حل وایي. تاسو دې نه مخکې زمونږ د دې علاقې ډېر محترم شیخ الحدیث، شیخ القرآن، شهید ملت حضرت مولانا ادریس رحمت الله علیه جنازه تاسو کتلې وه چې په کیلومیټرو باندې د خلکو یو سمندر روانو، د هغې په جنازه کې خلکو شرکت کولو. دا راته دې لپاره نه وایم چې دا کردار د دې ښکته دی او یا د هغې کردار چتو. خو دنیا داسې یو څیز دی چې دا د انسان په خاتمه باندې خپل ځان ښکاره کوي. دا د 1.3 میلیون فالوورز د یو ټیک ټاک مالکه وه. دا چې به کله په براډ کې کېناستله نو ګفټرانو به په لکونو په کروړونو روپۍ چې کمې دي هغه به یې د سیند په شانتې په دې باندې لاوکولې. اوس ما ته په دې جنازه کې یو ګفټر وښیه، د دې په دې 1.3 میلیون فالوورز کې ما ته 10 کسان وښیه چې کله به دې داسې کردار ادا کولو چې زما او ستا په کرکټر باندې یا د معاشرې په بګاړ کې خپل یو کردار ادا کولو، نو هر چا به ورته واوي. نن د دې اخرنۍ خاتمې رز راله او د دې د جنازې دې حل ته وګورئ. الله رب العزت دې په ما باندې او په تاسو ټولو باندې خپل رحم کرم وکړي. زه څه داسې دیندار انسان نه یم، زه راته ځان علامه نه حسابوم. زه راته صرف د عبرت دپاره دا خبره کوم چې د الله نیکبختو د دنیا په دې ریل پیل کې، د دې دنیا په دې فیم شیم کې مه پرېوځئ. د دې نه مخکې دا اوټلوفرې جنازه تاسو وکتله، د هغې بچي څه شو؟ د هغې د بچو خصمانه اوس په کومه طریقه روانه ده؟ کم ګفټر د هغې خصمانه کوي؟ د دې دا خاتمه د نورو ټیک ټاکرانو جنکو دپاره عبرت دی. عبرت خدای شته. بېګا لایو براډ کې کېناستم او مې کته چې یاره د دې سره به کم په براډ کې کم خلک ناست د هغې حالات څه دي. خدای شته که دومره برابر د هغې په ژوند کې د دې په تلو باندې فرق راغلی، زه به مسلمان نه یم. ښه هغه خنداګانې، خوشحالیانې او دا او هغه هر یو څیز د دې خلکو ستا په مرګ باندې، زما په مرګ باندې هېڅ سروکار نشته. زه اوس هم تاسو ته زه دا لاسونه جوړه کوم چې خدای او رسول ته وګورئ. الله او د الله د رسول لاره اپناو کې مه کوئ. دا دنیا د ستاسو او زما په نصیبه کې چې کومه سا لیکلې ده، ستاسو او زما په نصیبه کې چې الله رب العزت کم رزق لیکلی دی، که هغه زه په فحاشۍ پیدا کوم، که هغه زه په خپل محنت مشقت باندې په حلاله پیدا کوم، د هغې نه ګورئ دومره قطره سیوا نشته. مه کوئ، ځان له آخرت مه تباه کوئ. د دې لپاره د مغفرت دعاګانې وکړئ. ما بېګا یو ویډیو جوړه که خلک وایي دې لپاره د مغفرت دعا مه کوئ. زه د حضرت محمد صلی الله علیه و آله وسلم امتی یم چې هغه د ټول امت دپاره دعا کړې ده، زه به ورته خامخا کوم. ځکه که زه دا کار نه کوم نو زه بیا د آقای نامدار حضرت محمد صلی الله علیه و آله وسلم امتی نه یم. خیرې کول دا زما د آقای نامدار حضرت محمد صلی الله علیه و آله وسلم شیوه نه و، نو زما به د کوم ځای نه شیوه شي. او زه څوک یم د بخلو والا،
او د جنت او د دوزخ د بوتلو والا خلک صرف د عبرت لپاره مې راته دا تصویر دغه کو بخښنه غواړم که زما په الفاظو باندې زما په داسې خبرو باندې ستاسو خاطر دروند شوي د الله په امان